أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. دي رکونا د دې حصے دویم باب شروع کی. دې کې د منافقانو قباحتونه بیانېږي. مخکې آیتونو کې ترغیب بیان شو قتال طرف ته. دې آیت مبارکه کې د قتال د فرض کېدلو په وخت کې د منافقانو حالت او کیفیت بیانېږي او په دې کې مؤمنانو ته تنبیه ورکول کېږي چې تاسو ځان د منافقانو د دغه حالت نه بچ کړئ. علم تر آیت نه ګوري الی الذین آکسان ته قیل چې ویلی شول لهم دوی ته کفو ایدیکم بند کئ خپل لاسونه. یعنی په مکی دور کې ټولو مسلمانانو ته دا حکم و که تاسو ته څوک بدې ردې وایي که تاسو وهي تاسو به خپل لاس نیسئ، تاسو به د هغو سره مزاحمت نه کوئ. نو هغه خبره بیانوي چې په مکی پوره دور کې او د مدینې په اولو یو څو میاشتو کې دغه حکم و چې تاسو قتال مه کوئ، د چا سره مزاحمت مه کوئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او تاسو د منځ پابندي کوئ او زکات ادا کوئ. ستاسو په نفس کې د جهاد کولو استعداد پیدا شي. په تاسو کې د جهاد کولو استعداد لا نه دی پیدا شوی، نو په مومن کې د جهاد د استعداد پیدا کولو دپاره د منځ پابندي او د زکات ادا کول دا د هغې دپاره ګویا یو تربیت دی چې د منځ پابندي او د زکات ادا کول په دې سره د نفس تربیت وشي، نو بیا دې د قتال کولو جوګه شي. نو فرمای فلما کتب علیهم القتال، نو کله چې بیا فرض کړلی شو په دوی باندې قتال، حکم راغی چې تاسو به ته د اجازت درکړلی شو د قتال لپاره. اذن للذین ظلموا، اجازت ورکړلی شو هغه کسانو ته چې په هغو باندې ظلم کړلی شوی دی. دا د قتال په باره کې اولنی اجازت و. نو فرمایي چې کله په دوی باندې بیا قتال فرض شو، اذا په دغه وخت کې فریق یوه ډله منهم د دوی نه د دې مؤمنانو نه یوه ډله چې مراد د منافقین دي، یخشون الناس یریدل د خلکو نه،
د کافرانو نه د جنگ کولو نه یریدل که خشیت الله پشان د یریدلو د الله تعالی نه لکه څنګه چې سړی د الله نه یریږي یا د الله د عذاب نه یریږي دغه شانتي دغه خلق د کافرانو نه یریدل او اشد خشیتن یا د الله تعالی د یری نه هم زیات یریدل د کافرانو نه او دا د منافقانو هغه قباحت ذکر کوي چې دغه منافقان چې کله جهاد پرش شو دوی بیا یریدل نو یو طبعی یری نو طبعی یر عام طور په هر مسلمان کی او بیا چې کله د چا په قتال کې وخت وشي نو بیا هغه یره ورو ورو د هغه نه ختم شي لیکن د دوی دا یره یوازې طبعي یره نه وه بلکې د طبعي یرې نه سیوا هغه یره وه نو فرمای چې د یو مؤمن د پاره داسې نه دي پکار چې دی د قتال نه داسې ویریږي لکه څنګه چې یو سړی هغه د الله د عذاب نه یریږي وقالو او اوی دوی دغه منافقانو ربنا اے رب زمونږه لما كتبت علينا القتال ولی تا پرس کو پونږ باندې قتال جنگ دوی پزړونو کې دا تمناګانې شروع شولې چیرې مون خلا سیټ نو مون خلا تیرې نو مون ته خلا ډیر شي کارونه پاتیو هغه سنبالول پکارو چې لګ دا حکم لګ لیټ راغلی مونږ ځان تیار کړی وي خپل کارونه مو سر ته رسولی وي نو دوی دغه ارزوګانې دعاګانې په زړه کې شروع کړلې چې دا قتال ولې په مونږ باندې پرش شو لولا اخرتنا الى اجل قریب ولې وروسته نکو تا دا قتال دیوی نږدې وخت پورې یعنې لږه غونته کې مهلت مونږ ته نور میلاو شوی چې مونږ د خپل کارونه سر ته رسولی وي قلت ورته ووایه متاع الدنیا قلیل تاسو د کوم شي انتظار چې کوئ هغه خو دنیا ده تاسو وایئ چیرې مونږ دنیا لږ وګټو ځان لږ برابر کو نو تاسو چې کوم مهلت غواړئ خو د دنیا ګټلو دپاره غواړئ حالان کې دا دنیا چې ده دا ډیره معمولی شی دی که تا ته شپېته کاله نور درکړلی شي او ته پکې ډیره زیاته دنیا وګټې دا څومره چې دې ګټلې ده د دې لس چنده وګټې خو دا د آخرت په مقابله کې هیڅ هم نه ده او د آخرت چې دی د هغه ستاسو د آخرت نعمتونه او د آخرت ګټه هغه په دې قتال کې ده نو فرمایي چې سامان د دنیا چې دی د دنیا دا پیدا ده خو ډیره معمولی ده والآخرتو او آخرت چې دی خیر هغه غوره دی لمن د هغه چا دپاره اتقا چې پرهیزګاري کړې ده آخرت خو ډیر زیات غوره دی لیکن صرف داسې غوره نه دی دا د هغه چا دپاره غوره دی کم کس چې پرهیز کړی دی چا چې ځان د ګناه نه ساتلی دی نو دا کس دپاره بیا آخرت چې دی دا ډیر غوره دی
ولا تظلمون فتیلا او ظلم به نشي کولای په تاسو باندې په برابر د تار د هډوکي د خرمې د کجوري د هډوکي چې د چون په منځ کې یو تاري نری باریک تار هغې ته فتیله ویلی کېږي. عام طور عرب به د یو شي د یو معمولی شي مثال چې دی نو هغه په دغه تار سره ورکولو. نو فرمایي چې په تاسو باندې به په آخرت کې ذره برابر ظلم نشي کولی، یعنې ستاسو د عمل نه به کمې نه کولی کېږي. که تاسو په قتال کې هغه څومره کوشش وکړو او څومره تاسو ځان وکړو نو ستاسو د اجر نه به ذره برابر هغه کمې نه کېږي. علم تره آیا ته نه ګورې الی الذین کسان ته قیل چې ویلی شول لهم دوی ته کفو ایدیکم منع کوئ خپل لاسونه واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه وآتوا الزکاة او ادا کوئ زکات فلما نو هر کله کتب علیهم القتال چې پرس کړلی شو په دوی باندې جنگ اذا په دغه وخت کې فریقون یو ډله منهم د دوی نه یخشون الناس یریدل د خلکو نه که خشیت الله پشان د یریدلو د الله نه او اشد خشیتا یا زیات یریدل وقالو او ویدوی ربنا یا رب زمونگا لما کتبت علینا القتال ولی تا پرسکو پا مونگ باندی جنگ لولا اخرتنا ولی رستنا کرتا مونگا الى اجل قریب دیو نزدی نیٹی پوری قلت ورته وایا متاع الدنیا سامان د دنیا چې دی قلیل لږ دی والآخرت او آخرت چې دی خیر غوره دی لمن دا چا دپاره اتقا چې پرهیزګاري کړې ده ولا تظلمون او کمې به نشي کولی ستاسو نه فتیله په مقدار د تار د کجوري د هډوکي د کجوري. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردګار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.